السلام علیکم ګرانو قدرمنو درنو کتونکو ستاسو کوربه ډاکټر سجاد بخاري یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور ستاسو په درانه خدمت کې د پروګرام خیر خبر د بلوچستان سره حاضر دی. قدرمنو کتونکو د بلوچستان که د موږ د سرکاري ملازمین خبره وکړو که موږ د زمیندارانو یعنې د مځکې چې لري او کاشتکاران چې دی د هغوی احتجاج په هکله خبره وکړو او که د بجلی په بندش په حواله موږ خبرې وکړو او د هغه سره سره د بلوچستان چې کوم بیروزګاران دي یا عارضي چې کوم ملازمین دي د دې احتجاج وګورو. دا د بلوچستان اوس مقدر دی او د بلوچستان چې کوم عوام دی دا ټایم هغه په خپله سراپه احتجاج دی چې د دې د ستونزو مخنیوی به څوک کوي. د دې د مخنیوی دپاره دا کم سیاسي ګوندونه چې دي د دوی دعوې خو ډېر زیات دي او انتخابي منشور کې دا ګرد شان شامل دی هم کالی هم مکان هم روزګار دا د ټول سیاسي ګوندونه چې دي دوی دا قولونه کړي وعدونه کړي لیکن د هغه باوجود دا تر پایه تکمیل نه ورسېدل. د دې ذمهواره څوک دي؟ قدرمنو کتونکو د سرکاري ملازمین په حواله ستاسو په یاد دی په دا تېره هفته د جام کمال صاحب سم موږ ریکویسټ کړی و د ټول د بلوچستان چې کوم کیبنټ دی د هغو سره موږ دا گزارش کړی و چې د دې دپاره یو بندوبست وسي دا 25% چې کوم د دې فیډرل لیول باندې اعلان سوي و په تنخواو کې دا باید د دې اضافې دپاره صوبایي حکومت خپل په ډومین کې کار وکړي. لیکن د بده مرغه یو ځل بیا عدلیه یعنی جوډیشري بلوچستان های کورټ په دې کې چې دی خپل انفلوئنس وکړي او بلوچستان های کورټ چې دی ډېر سخت ریمارکس ورکوي چې هېڅ چاته موږ اجازت نه ورکو چې د بلوچستان ولس دپاره او د عوام دپاره دا رنګه احتجاجونه وسي او هغوی دپاره مسایل جوړ سي او د هغه بعد حکومت سره د دې پراپر چې دی جواب غوښته دی چې د دې دپاره تاسو څه بندوبست کړی دی. نو حکومت به اوس څه جواب ورکوي او دا ملازمین او د دې چې کوم رایټ دی د دې د رایټ دپاره صوبایي حکومت انتظامی طور باندې به چش کوي او د دوی سره څونه وسایل دي او د دا وسایل په حواله هم موږ نن خبرې اترې کوو. او قدرمنو کتونکو د هغه سره سره بلوچستان چې کوم رولر ایریاز دی او بلوچستان ولې وایي یو سکیټډ پاپولیشن او یو ډیپرایوډ پروینس دی لیکن د هغه مسایل چیش دي هغه د بیروزګارانو یو ډېر غټ فهرست دی ستاسو مخ ته هم یې شو او دا زه تاسو ته د 2018 فګر ستاسو مخ ته ایږدم چې د 2.5 لک یعنی 3 لک یو محتاط اندازې مطابق ځوانان چې دي ماسټرز او ګریجویټس چې دي هغه بیروزګاره دي. د دې ذمهواره څوک دي؟ د دا ذمهواران تعین به په دا نن پروګرام کې موږ کوو او د بلوچستان چې کوم د بجلی مسله ده د روزګار مسله ده یا د مځکو چې کوم مسایل دي په دې هکله به موږ نن خبرې کوو او د خلکو او د ولس چې کوم سوالات دي دا به ستاسو مخ ته موږ ایږدو. تر ټولو اول خپل د درنو میلمنو تعارف وکړو. موږ سره په اسټوډیو کې ناست دی مولانا امیر زمان بخاري صاحب دا فارمر فیډرل منسټر اف پوسټل سروس یعنی سابق وفاقي وزیر هم پاتې سوي دي او د جمعیت علماء اسلام فیس سره ستاسو تعلق دی. مولانا صاحب ډیره مننه تاسو موږ ته خپل وقت ګټور وقت راکړئ. نادر گل بڑیج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں بلوچستان رولر سپورٹ پروگرام کے اور بلوچستان کے ان سماجی کارکنوں میں آپ کا نام ہوتا ہے جنہوں نے اسٹرگل کی ہے اور زمینی حقائق سے باخبر رہتے ہیں ان تمام ڈسٹرکٹس کے جن ڈسٹرکٹس میں یہ مسائل ہیں اور بلوچستان کے پوٹینشیل کے حوالے سے بھی بات کریں گے. نادر گل بڑیج صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے خیبر نیوز کو وقت دیا. جی بہت شکریہ ډاکټر صاحب. بہت شکریہ. مولانا صاحب تاسو به د خبرو آغاز کو دا د سرکاري ملازمین چې کومه مسله وه ډېره غټه مسله ډېره پیچیده او ډېره ګمبیره مسله وه. آخر بلوچستان های کورټ چې دی په دې کې مداخلت وسو. بلوچستان های کورټ په دې کې یو فیصله ورکړه چې دا ملازمین چې دی د دې دپاره یو بندوبست وسي او د هغه سره سره موږ چاته د دې شي اجازت نه ورکوو چې هغه د ولس دپاره مسایل جوړ کړي ټریفک مسله جوړه سي د اسپتال دپاره یو مسله جوړه سي. دا ایډمنسټریټیو فیلیر یا انتظامی طور باندې ناکامي دا خو د نن خبره نه ده دا د ماضي سره ډېر وخت سره انتظامي ډانچه چې دا هغه زموږ ډېره کمزوره ده. وجوهات چیش دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب ستا ډېره شکریه مننه. مسله دا ده چې له ډېره وخته موږ دا خبره کوو چې بلوچستان چې دا یو لاوارثه صوبه ده او همیشه دپاره موږ دا خبره کړې ده چې بلوچستان د معدنیاتو لحاظه څخه تر ګردو صوبو مړه صوبه ده سرمایهداره صوبه ده او د غربت په وجه باندې او د نه وارث په وجه باندې بیا تر ګردو غریبه او کمزورې صوبه ده. که زه دا خبره وکړم چې د ملازمینو په حواله باندې موږ د چیف جسټس بلوچستان جمال مندوخیل صاحب او د جسټس کامران ملاخیل صاحب د دواړو موږ شکریه ادا کوو
چې دا یو مسله وله چې ملازمین په دې مسله کې ډېر پریشان وو او روزه را روانه وه او دا مشکلات وو، دوی په روډ باندې ناست وو او بیا په بلوچستان کې د میټرک د نوم امتحان روان وو او د هلکانو په تېر وار په کورونا کې هم دا دغه چې پرچې چې وې ضایع شوې وې، نو اوس به بیا د دوی دا پرچې ضایع کېدې، بلکې اوله پرچه خو ضایع شوه، تا ته هم معلومه ده. نو دوی موږ په دا حواله باندې شکریه د دواړو ادا کوو چې دوی په دا مسله کې مداخلت وکاوئ او د دې مسلې یو حل راویست. یو مشکل چې و په بلوچستان کې پېښ شو، دا یې حل کوي. او په کومه حواله شته د انتظامي امورو خبره کوي، انتظامی امور خو پخوا ویل بلوچستان کې سره حکومت شته دی، گورننس نشته، کمزوري ګورنمنټ نشته دی یا او بلوچستان دومره روانه صوبه ده سر که ستا تېر دور کې یادېده چې څه وخت کې انتخاباتو له مخه نګران حکومتونه جوړېده، نو د بلوچستان یو وزیر اعلی بل مجلسونو سره ده وایه بالکل په یو وزیر اعلی باندې ګډ بلوچستان چلاوه. نواب غوث بخش بارزی 45% رقبه تا په یو وزیر اعلی چلول. نو معنا دا ده چې دا زموږ بلوچستان چې دی دا په پاکستان کې دوی نسبري، دا په دا حصہ کې نه دی اسمار. یا مولوی صاحب دا خو تاسو زیاتوب کوئ. سر دا ټایم فیډرل گورنمنٹ چې دی هغه د باب په ذریعه چلی، د بلوچستان دونه نوم دی، د باب څه چې دی بیا چیرمین سینټ جوړ سی، د باب څه چې دی فیډرل گورنمنٹ او پرایم منسٹر چې دی دا ټایم ولاړ دی. بیا سر دا به هم زه تا ته ووایم چې باب چې د کوم ضرورت لپاره جوړ شوی و هغه ضرورت اوس ختم شوی، بیا به نوي الکشن ته نوی باب جوړېږي. دا خبر د ستا په ذهن کې وي، ته یې دلته نوټ کړه تا سره، د نوي الکشن لپاره به نوی باب جوړېږي. لہذا باب چې څه وخت کې ما نه وي مور نه وي بیا مسایل حل نشي کولی، په پلار به څه مسله حل کوي ګڼه، نو چې دواړه یي بیا به دا مسله حل کوي. نو چونکې په بلوچستان کې که څه هم باب شته خو مور نشته دی. او مسله دا ده چې په تېر وار باندې به هم ستا یادېږي چې د بلوچستان باقاعده 24 ارب روپۍ په تېر وار کې دا لیفس وي. اوس 50 ارب امکانات شته، اوس د 50 ارب امکانات دي چې دا پیسې به لیفس کړي. او بلکې هغه په تېر جون کې چې کومه پی ایچ ډي پي منظوره وه، دا پی ایچ ډي پي تر اوسه پورې مکمل ریلیز شوې نه ده. نو چې د دې تر اوسه پورې پی این ډي هغه ریلیز اتارټي نه ده ورکړې، دا به له دې بعده بیا په سایډ باندې فیزیبیلټي رپورټ جوړېږي، بیا به پیس ون جوړېږي، بیا به هغه اپروو کېږي، بیا به ټنډر کېږي، دریم کو هغه رالی فیز رالی او دا او بیا به ټنډر کېږي، بیا به دا کار شروع کېږي. سرجي نو ته خپله باندې اندازه وکړه ترقیاتي کار اچھا بیروکراسي څه ته هم دغه تنګ وست لکه د جام کمال صاحب تنګ دی. سرجي بیروکراسي څوک دي؟ هغه د بلوچستان خلک دي، د بلې خوا خو نه دي راغلي. که څه وخت کې په حکمران کې دم وي، ولې په تاسو زوروري دا بیروکراسي؟ نه که په حکمران کې دم وي بیا بیروکراسي نه ده زوروره. نو ستاسو ګیلې خو هم وایي د بیروکراسي؟ نه ګیله به خامخا وي، ګوره دا خو یو حقیقت دی، یو سلسله ده چې مجلس به خامخا وي. دوه وروڼه په یو کور کې اوسېږم د بابای کې ګیلې وي. صحیح. پدے اکلا بمجھ نوری خبری ہم کو نادر گل صاحب، میں آپ کو پولیٹیکل سائیڈ پر نہیں لے جانا چاہوں گا، جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ہمارے جو بڑے کمپلیکیٹڈ معاملات ہیں، لیکن آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ اور بلوچستان کے ایک نامور آپ جو ہیں وہ سماجی کارکن ہیں، مسائل کو سمجھتے ہیں، بلوچستان کے پوٹینشل کو سمجھتے ہیں. ہم جس لوکیشن پر موجود ہیں ہماری ایک تصویراتی اہمیت ہے، سی پیک کے تناظر میں بات کریں تو ہمیں مرکزی حیثیت حاصل ہے. بلوچستان جو ہے اس کی سکیٹڈ پاپولیشن میں ایک پوٹینشل موجود ہے اور ہماری یوتھ جو ہے اس کی ایک انفرادی حیثیت ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے ان کو انگیج نہیں کر سکے، ان کی جو کیپیبلٹی ہے یا ان کا پوٹینشل ہے اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر سکے. یہ بتائیے گا سر، بلوچستان کے رورل ایریاز کا مسئلہ کیا ہے؟ بے روزگاری سمجھ تو آ رہی ہے لیکن یہ بے روزگاری کس نوعیت کی ہے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں آپ تھوڑا سا بتاؤں جی کہ ایک تو ہماری 60% پاپولیشن جو ہے وہ 25 سال سے کم عمر کی ہے، اور یعنی جوان ملک ہے، ہم جوان صوبہ ہے، اور ساتھ جو اپارچونیٹیز ہیں، مولانا امیر زمان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو ہمارے پاس منرل ریسورسز ہیں، 22% کوئرنگ مائننگ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی وہ بلوچستان کے اندر ہے. بالکل. اور جو پوٹینشیل ہے ہمارے پاس، میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ بے روزگاری یقیناً ہے، کچھ غریبی بھی یقیناً ہے، لیکن اس میں ایک طرف حکومت کا اپنا ایک رول بنتا ہے، بہت امپورٹنٹ رول ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑا سا ہمیں جو نوجوان ہیں ہمارے، ان کو بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان پڑھ لکھ کے صرف اور صرف حکومت کی جاب کی طرف بھاگتے ہیں، حالانکہ اتنی اپارچونیٹیز موجود ہیں ہمارے پاس. اور آنے والے دنوں میں خاص طور پہ جو آپ نے ذکر کیا سی پیک کا، تاپی کا، اس میں تو ہمیں بہت سارا ہیومن ریسورس چاہیے، اسکلڈ ہیومن ریسورس چاہیے. بالکل. اور بلوچستان کی اتنی آبادی نہیں ہے، ٹوٹل 12 ملین آبادی ہے ہماری،
اور سی پیک کے روٹ سے اور جو اس کے اندر انڈسٹریل زون بننے ہیں, خالی اس کے اندر پوٹینشیل آپ دیکھ لیں کہ منرلس کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے, بالکل کتنی کس قسم کی جو ہے نا اسکل اس کے اندر ایکوائر کر سکتے ہیں. ایگریکلچر بذات خود ہم ایگرو پیسٹرل اکانومی ہیں, ایگریکلچر لائف اسٹاک کے اندر بہت ساری ویلیو چین ایڈ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے حوالے سے اسکل ایکوائر کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے علاوہ کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت پراسپر ہو رہی ہے, خاص طور پہ سی پیک کے تاپی کے کانٹیکس کے اندر. تو اس وقت میرے خیال ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو اسکل امپارٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ صرف حکومت کی جاب کی طرف نہ دیکھیں. دیکھیں حکومت کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اور پوری دنیا کے اندر یہ پریکٹس ہے کہ سرکار جو ہے وہ بہت لمیٹڈ جاب پرووائڈ کرتی ہے, باقی پرائیویٹ سیکٹر ہے, انڈسٹریلائزیشن ہے, وہ امپلائمنٹ اپارچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن نادر گل صاحب یہاں اپرچونیٹیز, سوری ٹو کٹ یو, اپرچونیٹیز کریٹ کرنا یا مواقع فراہم کرنا یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, گورنمنٹس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور جو ووٹ لیا جاتا ہے اس ووٹ کا یعنی اس مینڈیٹ کا احترام بھی اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی یوتھ کے لیے, اپنے نوجوانوں کے لیے ایک اپرچونیٹیز لے کر آئیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلوچستان یقیناً ایک فوکس پہ ہے. آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی پرائورٹی ہے کہ بلوچستان کو ڈیولپ کیا جائے, بلوچستان کے نوجوانوں کو انگیج کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت بلوچستان ہے وہ بھی بہت سارے اقدامات لے رہی ہے. میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ بہت ساری اپارچونیٹیز کریٹ ہوئی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے, خاص طور پہ امپلائیبل اسکل کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس اپارچونیٹی کو یوٹیلائز کریں, اور ہم جیسے ادارے ہم بھی آفر کرتے ہیں اسکل اپارچونیٹیز. اب تک ہم نے کوئی 6,500 بچوں کو ٹرین کیا ہے, مزید ہم کوئی ہزاروں بچوں کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں. تو تھوڑا سا ہمارے نوجوانوں کو آنا پڑے گا اسکل کی طرف, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہماری جو پاورٹی ہے اس کو ریڈیوس کرنا ہے, اس میں یقیناً حکومت کو چاہیے کہ ایک تو جو ہمارے ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اندر ان پٹ سے مارکیٹنگ سینٹر بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ جو سیڈ ہے, ٹیکنالوجی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل سروسز ہیں, یہ سپورٹ یقیناً دینے کی ضرورت ہے, تاکہ مزید جو ہمارا ایگریکلچر لائف اسٹاک کا ایریا ہے اس کے اندر مزید نوجوان جو ہیں وہ اس کے اندر آ سکیں. ہمیں ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے مارکیٹنگ پروسیسنگ یونٹ کی, اور یہ جو سی پیک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو کام شروع ہو رہا ہے انڈسٹریل زونز کے اوپر, تو یقیناً اس میں بہت ساری امپلائمنٹ اپارچونیٹیز آئیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے مختلف ایریاز کے اندر BRSP ہم بھی میپنگ کر رہے ہیں کہ کون کون سی ایسی ایگریکلچر ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں کہ اس کے اندر ویلیو چین ایڈ کر کے مزید لوگوں کو روزگار بھی دیا جائے, اور دوسرا یہ کہ جو فارمر کی محنت ہے اس کی پراپر اس کو پیمنٹ کی جائے. صحیح. اسی طرح ہمیں سائملٹینیسلی, چونکہ زیادہ تر آبادی ہماری ایگریکلچر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, ہمیں انٹیگریٹڈ واٹر ریسورس مینجمنٹ کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے اندر جو ہے خاص طور پہ جو لو ڈیلٹا کراپس ہیں اس کو, کیونکہ آپ پتہ ہے کہ ہم واٹر ڈیفیشینٹ ایریا ہیں, بالکل, تو اگر ہم نے فیوچر کی اپنی جنریشن جو ہے اس کی لائیولیہڈ کو بھی دیکھنا ہے اور ایگریکلچر سے منسلک رکھنا ہے, تو اس میں ہمیں ابھی سے دیکھنا پڑے گا کہ ہم IWRM کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکیں. اس کے علاوہ ہمیں مارکیٹس کی ضرورت ہے کہ اس میں ہم سپورٹ کریں اپنے فارمرز کو, ان کی پراپر گریڈنگ, ان کی پیکیجنگ پروڈکٹس کی, اور اس کی مارکیٹنگ, جیسے یقیناً انکم کے اندر اضافہ ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس وقت حکومت کو بھی اور ہم جیسے اداروں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آنے والے جو دن ہیں, جو سی پیک کی اپارچونیٹیز ہیں, تاپی کی اپارچونیٹیز ہیں, اس میں ہم پراپر اسکل ڈیولپمنٹ پلانز بنا کے اور ان کو ہم امپلیمنٹ کریں. صحیح. مولانا صاحب, لکه نادر ګل بډې صاحب دا اول چې موږ پکار دا دی چې ګیټ ټوګیدر یعنی د افهام متفهم سره په یو ځای د دې مرسته وکړو, د دې دپاره کوششونه وکړو, د منډیانو که موږ خبره وکړو, د اګریکلچر سایډ موږ خبره وکړو, لایف سټاک خبره وکړو, نو د هغې دپاره تر ټولو امپارټنټ شی چې دی هغه روډ انفراسټرکچر دی. روډ غواړي, ولې کمیونیکیشن ضرورت وي. نو کمیونیکیشن ګیپ خو ډېر حد پورې ختم سو. که نارت ایسټ ساوث خواته موږ وګورو, تر ټولو غټه مسله وه د کلاډ ډیویژن غوه, کم کم ایریاز وې, د ژوب څونه مسایل, د شیراني څونه مسایل وې, بیا دا تر ستاسو د لورلایي او د دا علاقې ډېر مسایل وې, هغه بالکل موږ منو د هغه دپاره ډېر زیاته کار وسو. ځوانان چې دی دا ټایم د ناانصافي سره مخامخ دي, ډسکریمنیشن سره مخامخ دی, میرټ نسته. دا میرټ به موږ څنګه بحالو او د دې دپاره به نور اپرچونیټیز څنګه راولو؟ سر ډاکټر صاحب نادرګل صاحب چې کومه خبره وکړه, نادرګل صاحب زما دوست دی, او د BRSP په حواله باندې چې نادرګل صاحب کوم کار زموږ په علاقو کې شاوخوا کړی دی یا موږ لیدلی دی, او د ده په ډېرو پروګرامو کې زه شریک شوی یم. زه د ده شکریه ادا کوم چې دوی ډېر ښه کار کوي, په شپږ ویشت ډسټرکټس کې کار کوي, او په شپږ ویشت کار کوي او ډېر ښه کار کوي. که چیرې زموږ ګردې ادارې
په دغه شکل باندې کار شروع کړي نو زما اندازه دا ده چې هم به ترقیاتي کار دوی وایي چې دوی رول ماډل دي. ها ډېر ښه کار به کوي او په هغه حواله چې کوم روزګار دی دا خلکو ته به ډېر ښه روزګار پیدا کړي. خو لیکن د یوې خبرې ذکر وکړه چې که د سیپیک په حواله باندې داسې معاملات وشي نو دا به بیا په بلوچستان کې ډېرې بهتري راولي. سر زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې سیپیک یو داسې منصوبه وله چې دا به د بلوچستان د روډ په حواله باندې او یا د بجلي په حواله باندې یا د ریلګاډۍ په حواله باندې یا مثلا د روزګار په حواله باندې به ډېرې مسلې د بلوچستان حل شوې وي. لیکن چونکې زموږ مرکزي حکومت دا مسله چې دا بالکل فارغه کړله دا ټیم سیپیک نسته دی دا ختم دی په پاکستان کې د دې وجود نسته. دا سلسله زه تا ته بیایم ته وایې سنجیدګي نسته. نه بالکل چینا په دا حواله مایوس شول هغه خو د خپل کار سره په پاکستان کې بند کړي. یا مولانا صاحب دا خو به زه به تا ته یو خبره وکړم زه به تا ته یو خبره کارونه شروع دي دا ته زما ته غوږ ویسټرن روډ باندې دونه سپیډ کار شروع دی. صحیح ده شروع دی ته زما ته یو غوږ ونیسه دا چینا اوس له ایران سره معاهده وکړه د سیپیک په واده کېده وکړه او بیا د چینا دا الفاظ وایي چې دا زه له هغه قوم سره دا معاهده کوم چې د هغو دا خبره یوه خبره ده او بالکل دا ټایټه خبره ده دا کار به کږي. دا داسې نه دی لکه د پاکستان د وزیر د پاکستان خبره نه ده بلکې دا د ایران خبره ده. دارنګه په کانټیکس کې وزیر خارجه وایي پاکستان وزیر خارجه نه ده کړې د پاکستان وزیر خارجه وایي چې دا موږ نه شي ما نه شي نو بیا څوک شي تا ته شي بیا ما خو نه شي نه نو دا غي نو تا شي دا ډاکټر صاحب شي مولانا صاحب دارنګه چې د ایران سره کا 300 یا 200 بلین خبر اور انویسټمنټ کړی دی نیپال سره هم کړی دی اوس ریسنټلی کړی دی بنگلاديش سره کړی دی. دا تاسو خو مایوسي ده سره ګوره ترګردو لمخه دا عمل له پاکستان سره دوی معاهده وکوله او په دا معاهده چې څه وخت وسوله په دې چې د امریکې او د یورپ کوم پریشر په پاکستان باندې راغلی پاکستان دا پریشر برداشت نه کوي دا برداشت نه کوي په دا وجه باندې دا کوم سیپیک چې کوم مسله وه معامله وه دا چې ده دا رول بیک دا ختم شوه دې باندې موږ زیات مایوس یو خبره څه صفات ته کوم د سیپیک په حواله موږ د پاکستان له مرکزي حکومت هم له صوبایي حکومت له دواړو څخه رشکۍ باندې کار شروع دی په بلوچستان کې چې کوم انډسټریل او اکونومیک زون دی هغه باندې کار شروع دی. زما خبره پرېږده ستا وزیر خارجه ستا د پلانینګ منسټر په ګوادر کې پریس کانفرنس کوي چې په آرمي سټاف ورسره دی چې بایي په دې باندې 50% کار شوی دی. ما ته په بلوچستان کې د سیپیک په حواله یوه خښته ثابته کړه زه به د سیاست په عمر بر استعفا ورکوم. غلط خبر دی یار دغسې خبرې کوي. په ګوادر کې سټیډیم جوړ شو واټر فلټریشن پلانټونه جوړ شول په ډیمز باندې کار شروع دی واورئ سر بسیمه روډ جوړ شو ژوب د کوټې روډ ډبل منظوري وشوله دا نشته لا د ورلډ بینک کار دی دا څنګه په سیپیک کې نه تاسو خو ګردو یو ځای چې په ژوب کې تاسو مشران د ان پی مشران اور محمود خان صدیقی صاحب یو ځای لاش شو پراغه مولانا صاحب ورته ویل تاسو ولې په هغه ټایم احتجاج ونه کړی مولانا صاحب احتجاج وکړ ډاکټر صاحب ته ولې خبره کوي یار پراغه ځای چې افتتاح کېده مولانا صاحب احتجاج نه وکړ په زرما صاحب چې باید دا خو درې رخصت سړک ولې دا څنګه د رخصت عمل روان دی او دا خو پته ولګېده چې دا خو د ورلډ بینک پیسې دي تاسو په سیپیک پکې سپرئ او ته ما ته دا راوښیې سیپیک چیرې دی په بلوچستان کوم ځای کوم روډ شروع دی کوم عمل شروع دی دا خو د ورلډ بینک پیسې دي سر دا خو زه څه وخت کې چې زه ایمینې وم دا په نشنل هاوې ته زه ورغلی وم چې څه وخت کې تارړ صاحب چې وایي دا دغه ولې چیرمین ولې دغه پیل چې کوم وایي دا منیلا ته 3 واره ولاړې سرجي زما په وجود کې تللی دی 3 واره منیلا ته ولاړې پر دې باندې اعتراض ولګېدی اعتراض وسو بیا چې دا اعتراض دپه سوی بیا دغه ټنډر وسو د لورنایي روډ هم چې دی د ورلډ بینک پیسو جوړ شوی دی ژوب هم په ورلډ بینک کې جوړ شوی دی او واخواته چې جوړ شوی دا هم په ورلډ بینک پیسو جوړ شوی دی سر دا ټیم د کراچي روډ که زه دا ووایم چې نیم بلوچستان یې مړ کړی چې دورخم موږ دا سوال کوو چې دا جوړ شي دا نه جوړېږي کم از کم تا ته هم دا پته ده چې پر دې باندې نیم بلوچستان مړ شوی او روزانه پر دې باندې ایکسټنډ کوي. مولانا صاحب سر ما خبره واوره زه تا ته دا وایم که بلوچستان صحیح حکمران پیدا کړي او په بلوچستان کې صحیح حکومت راسي یو د سیندک په حواله باندې او د ریکوډک په حواله باندې د بلوچستان تمام نوجوانان چې دا پر سر روزګار اتلی شي لیکن چونکې چې کومه غفله او کم کرپشن په سیندک او په ریکوډک کې روان دی او کوم عمل په هغه کې روان دی
کومه سلسله هلته روان ډاکټر مالک بلوچ صاحب په دور کې خمیازه موږ تر اوسه هغه سر کوو ته ما 100 ارب ډالر چې موږ واپس کړل جرمانه په موږ ولګېده ته ما خبره صرف بلوچستان دې دپاره حاضر دی که تا اټمي دواقع کوله بیا تا ته بلوچستان حاضر دی او که تا رشیا دپه کوله بیا تا ته د بلوچستان نوجوانان حاضر دي او که داسې و چې د بلوچستان د روزګار مسله راله او که د بلوچستان بله مسله راله بیا په دا حواله باندې یا مولانا صاحب یو ګیله د تاسو سره ستا هغه ګیله د بلوچستان ځوانان دا کوي چې تاسو سړکو سره روډو سره څه کار دی ستاسو د ټرانسفارمرو سره څه کار دی ستاسو د موټرسایکلانو سره څه کار دی دا خو د لوکل باډیز کار دی تاسو د بلوچستان په حواله کم داسې قانون سازي کړې ده لیجسلیشن کړی دی چې نن تاسو په دا فورم ووایاست چې موږ د بلوچستان دپاره دا کار کړی دی چې په تاریخ کې چا نه دی کړی سر د بلوچستان ځوانان به له ما ولې ګیله کوي د بلوچستان ځوانان چې دي دا ګیله به له جنرال ضیا څخه کوي ته ما ته غوږ ونیسه ګوره دا خبره ستا صحیح ده چې څه وخت کې د جنرال ضیا حکومت نو راغلی هغه وخت کې د پاکستان ګرد ادارې چې وي دا فعاله وي بینډار خپل ځای کار کاوه ایریګیشن خپل کار کاوه لوکل ګورنمنټ خپل کار کاوه او پاتې شو ستا چې د مطلب هره محکمه پر خپل ځای باندې فعاله و کار یې کاوه سلسله یې کوله چې څه وخت د جنرال ضیا حکومت راغلی غیر جماعتي الکشن یې وکاوی په هغه وخت کې د دغه ضرورت پیدا شوی چې ممبران د ځان لپاره برابر کړي او په هغه باندې چې کوم په مارشلا کې د اقدامات کړي دي هغه اقدامات ثابته کړي نو یې پیسې راواخیستلې د ممبرانو په جیب کې واچولې صحیح مولانا صاحب بالکل صحیح مولانا صاحب نور بم په دې اکلام خوش خبره کو نادر گل بڑے صاحب یہ بتائیے گا مکمل مسله دا ده چې له هغه وخت څخه دا عمل شروع شولی چې دا ګنټې او ملازمت او غیره وغیره د ممبران په غاړه کې واچول ورنه د دې خبرې موږ قایل یو چې دا حکیمي محکمې چې دا ټیم کولیپس دي دا د دوباره فعال سي او دا د خپل عمل چې دی دا د سلسله روانه کړي سر بله خبر درته کوم بله خبر دا درته کوم چې دا ټیم چې څوني په پاکستان کې دننه هغه ادارې موجوده دي چې هغه نیم سرکاري ادارې موږ په پښتو کې ورته وایسته په هغو کې چې د بلوچستان کومه نمایندګي ده ته ماته راورشه یوه نمایندګي شته نسته ته ماته دا راورشه د پاکستان په سیول سیکرټریټ کې د بلوچستان یو سیکرټري شته یو اډیشنل سیکرټري شته نسته ته دا ماته راورشې په سینټ کې په قومي اسمبلۍ کې دننه د بلوچستان یا سیکرټري یا اډیشنل سیکرټري شته نسته نو ستا زما نمایندګي په تمامو ادارو کې دننه ختم کړې ده بالکل ته چې کوم وایې دا چې ته د بلوچستان پاکستان ستا خبرې چې دي ډېر ځای کې صحیح هم دي په ډېر ځایو کې چې دي سوالات هم ستا نادر گل بڑے صاحب یہ بتائیے گا میں پھر آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے یہ جن جن ایریاز میں آپ نے کام کیا ہے چاہے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں آپ کو خود بھی پتہ ہے بلوچستان ڈیپینڈ کرتا تھا کاریزات پہ آج کیا حال ہے کاریزات کا کوئی توجہ نہیں تھی عدم توجہی کا شکار رہے چیک ڈیمز ڈیلے ایکشن ڈیمز بنانے کی بات تھی پورے گوادر کو ہم نے ایک آکڑا ڈیم کے آسرے پہ رکھا ہوا تھا ہمارے پاس اگر ایگریکلچر ایریا ہے تو وہ اسپیسیفک ڈیرہ مراد جمالی اور یہ مخصوص ایریاز ہیں جہاں پہ تھوڑا بہت ایگریکلچر بھی ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ کیا آپ نے کچھ پرپوزلز کیا گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے کچھ سجیشنز ان کو دی ہیں کہ ان ایریاز میں اس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ وسائل بہت کم ہیں یہ اتنے کم وسائل کیوں ہیں ہمارے اور کیا کہیں ول کی آپ کو کمی نظر آتی ہے یا وسائل کا بہانہ جو ہے وہ بہانہ نہیں ہے یہ سچ ہے جی میرے خیال ہے کہ وسائل تو ہیں یقین وسائل کی کمی نہیں ہے خاص طور پہ 80th امینڈمنٹ کے بعد ریسورسز کافی آئے ہیں ایشو یہ ہے کہ ہمیں جو اپنی پلاننگ ہے اس کو تھوڑا سا ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آنے والے 10 سالوں کے ایک پلان اگر ہم بنا لیں کہ جی ہماری ارجنٹ پرائرٹیز کیا ہیں ہماری مڈ ٹرم پرائرٹیز کیا ہیں ہماری لانگ ٹرم کی پرائرٹیز کیا ہیں تو اس کے مطابق پھر یہ ہے کہ ہم پلان کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق ایلوکیشن جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی ہونی چاہیے اس وقت جو فوکس ہے گورنمنٹ کا یقیناً وہ بہت بڑے انفراسٹرکچر کے اوپر ہے روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر ہے انرجی کے اوپر ہے جو کہ یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے ملک کی اکنامک گروتھ کے لیے اور امپلائمنٹ کریشن کے حوالے سے تو یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس وقت اور میں تھوڑا سا متفق نہیں کروں گا مولانا صاحب کے ساتھ کہ سی پے کا یقیناً بہت سارا کام چل رہا ہے گوادر میں نے خود وزٹ کیا وہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹس چل رہی ہیں تو بات یہ کہ تھوڑا سا پرائرٹائز کرنا پڑے گا اور امپلائمنٹ کے حوالے سے امپلائمنٹ کے حوالے سے خاص طور پہ جی جی وہ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں مزید کام کرنے نادر صاحب گوادر میں جو گورنمنٹ کام کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ بلوچوں کی اکثریت کو اقلیت پہ تبدیل کرے
وہ اس لیے کر رہے ہیں. وہ نولائی میں کیوں نہیں کر رہے, وہ آپ کے پشید میں کیوں نہیں کر رہے, وہ نوشکی سر وہ بوستان میں بھی کر رہے ہیں, وہ بوستان میں بھی کر رہے ہیں, باقی جگہوں میں کیوں نہیں کر رہے. وہاں پہ جو کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بلوچوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرے. وہ اس لیے وہاں پہ ڈیم بھی بنا رہے ہیں, وہاں پہ وہ جو تھوڑا سا کام ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں. مولانا صاحب کیونکہ ہم نے اپنے مہمان کی طرف بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں, کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. اس طرح تو نادر گل صاحب جس طرح مولانا صاحب فرما رہے ہیں تو پھر جوب اور شیرانی میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, پھر ڈی آئی خان سے لے کر شکائی تک کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ڈی آئی خان اور جو بھی نہیں ہے وہ بھی وہیں پہ ہے نا, سپے کے وجہ سے نہیں. گوادر میں جو کام ہو رہا ہے تو اس کا بھی آپ کہہ رہے ہیں, وہ بھی آپ ورلڈ بینک کا کہہ رہے ہیں نا. میں تھوڑا سا میں سپے کی بات کر رہا ہوں, سپے کے وجہ سے نہیں. جی نادر گل صاحب پلیز کیری آن سر. جی میں صرف یہ گزارش کروں گا, دیکھیں مولانا صاحب کی اپنی پولیٹیکل تھاٹس ہیں, وہ یقیناً بہت بہتر جانتے ہیں بہت ساری چیزوں کو, لیکن ایک بات کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ جو روڈ انفراسٹرکچر ہے ہمارا یہ ٹوٹل کمپلیٹلی سی پیک کا حصہ ہے. اور اب آپ کہیں بھی چل جائیں بلوچستان کے اندر, گوادر تک آپ جا سکتے ہیں, آپ کراچی جو ہے نا دونوں روٹ جو ہے سکھر والا بھی اور جو خوزدار کا ہے, آپ صبح نکلے شام پہنچ جاتے ہیں. ملتان کا روٹ آپ کے سامنے ہے, اس کے علاوہ سکھر کے ذریعے جو موٹر وے کے ذریعے لنک ہوا ہے ملتان کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے. تو میرے خیال کام تو بہت چل رہے ہیں, اور اس میں یونیورسٹیز کے اندر بہت سارا کام ہوا ہے سی پیک کے حوالے سے, بہت سارے ہاسپٹلس کے اندر کام ہوا ہے خاص طور پہ گوادر کے اندر, تو وہ کام چلے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اب دیکھنا پڑے گا کہ جو اسمال کاٹیج انڈسٹری ہے اس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا, کہ اگر ہم نے امپلائمنٹ کو انکریز کرنا ہے تو یقیناً بوستان کا بھی ہے جو انڈسٹریل زون ہے, خوزدار بھی انڈسٹریل زون ہے, لیکن اب اس کے جو ہے نا آپ تھوڑے سے لنکیجز جو ہے نا کمیونٹیز کے ساتھ اسمال اسکیل کی انڈسٹری جو ہے اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اب مثال جوب کے اندر فار ایگزامپل گارلک ہے, اس کی پراپر سن ڈرائی اور اس کے بعد پیکیجنگ کر کے مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. اسی طرح چھوٹی چھوٹی ہماری جو پروڈکٹس ہیں, ہم ٹومیٹو کیچپ بھی باہر سے خریدتے ہیں, ہم جیم جیلی بھی باہر کی خریدتے ہیں. بالکل سر, ہمارے پاس آلیو ہے, ہمارے پاس وائلڈ پسٹاشیو ہے جوب کے ایریا میں. بالکل, تو ہمارے پاس ہر قسم کی پروڈکٹس موجود ہے, صرف یہ کہ ویلیو چین ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں یقیناً حکومت بلوچستان اور ہم مل کے کوشش کر رہے ہیں, حکومت بھی اپنی طرف سے ایفرٹس کر رہی ہے, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چھوٹے سے اسمال انڈسٹریل یونٹ جو ہے نا ان کو ہم بلوچستان کے اندر لے کر آئیں, تاکہ اس سے لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہو اور بہت سارے لوگوں کو اس کے اوپر امپلائمنٹ اپارچونیٹی ملے. اچھا نادر گل صاحب, اب ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اپنے دوسرے مہمانوں سے بھی اسی حوالے سے مزید بھی بات کرنی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ کیا پلان ہے آپ کے پاس, کیا روڈ میپ ہے آپ کے پاس جو آپ گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ حالات کو درست سمت کی طرف لے جانا چاہیے. ابھی کبھی ہم سی پیک کو دیکھ رہے ہیں, کبھی ہم ٹاپی کو دیکھ رہے ہیں, ہم اپنی ریسورسز کے اندر رہ کر, اپنی کیپیسٹی کے اندر رہ کر ہم نے کام کرنا ہے. ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے کرنے کے لیے, تو وقت بھی کم ہے اور مقابلہ بھی سخت ہے, کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ میرا خیال یہ کہ اس میں جی ایک ہمیں جو ہماری ڈیولپمنٹ پلاننگ ہے اس کو ہمیں اکائی جو ہے وہ یونین کونسل کو رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم یونین کونسل کو ٹارگٹ کریں, اس میں سوشل سیکٹر سروسز کو ایڈریس کریں, کیونکہ آپ ایک طرف اگر انکم جنریٹ کرتے ہیں, ایک بیماری آتی ہے, لوگ دوبارہ پاورٹی کے وشیس سائیکل میں چل جاتے ہیں. بالکل. تو یونین کونسل کو اکائی بنا کے وہاں پہ جتنی پروڈکٹس ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر ویلیو چین ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح جو میں نے آپ بتایا کہ ایگریکلچر ریلیٹڈ سپورٹ کی ضرورت ہے, ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ یونین کونسل کو اکائی بنا کے جو بیسک ایشو ہیں اس کے اوپر میرا خیال یہ کہ یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایجوکیشن بہت ضروری ہے پی ایس ڈی پی کے اندر. ٹھیک ہے, کہ جو لوگوں کے چھوٹے مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے کہا ہے کہ کاٹیج انڈسٹری کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. سر کمیونٹی موبلائزیشن کے لیے آپ نے کیا کیا ہے, کمیونٹی کو انگیج کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ کمیونٹی جی ہم بلوچستان کے اندر کر رہے ہیں, اور یہ جو میں یونین کونسل کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ یونین کونسل کو اکائی بناتے ہیں تو ٹوٹل 1700 گھرانے ایک یونین کونسل کے اندر ہوتے ہیں, اور ان کو اگر آپ جو ہے 15-20 گھرانوں کو فیڈریٹ کر کے کمیونٹی آرگنائزیشن, پھر فیڈریٹ کر کے گاؤں کی سطح پہ ولیج آرگنائزیشن, اور اس طرح یونین کونسل لیول کے اوپر لوکل سپورٹ آرگنائزیشن ہم نے اسٹیبلش کی ہے. اب یہ آپ پاس بہت بڑا ہیومن ریسورس آ جاتا ہے کہ آپ نے ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے, آپ نے ان کو انڈسٹریلائزیشن کے اوپر لگانا ہے, آپ نے ان سے ڈیولپمنٹ کام کرانے, تو لوگ جو ہے نا وہ انگیج ہو جاتے ہیں اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے حکومت کے شانہ بشانہ. بہت شکریہ. اونرشپ بھی بڑھتی ہے. جی کچھ کہنا چاہیں تو کمپلیٹ کریں. اور جو سسٹینیبلٹی ہے تمام انٹرونشنز کی وہ خود کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو ڈیولپمنٹ کی کاسٹ ہے کمپیریٹیولی بہت کم ہوگی اگر آپ کمیونٹیز کو انگیج کرتے ہیں بنسبت چھوٹے کام ہوتے ہیں کمیونٹی لیول کے, اس میں ٹھیکیدار کو انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کمیونٹی خود وہ کام کر سکتی ہے اور وہ سسٹین کرے گی, اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں, ان کو پیراسائٹ نہیں بنانا, ان کو ڈیپینڈنٹ نہیں بنانا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ نادر گل بڑیچ صاحب, سی ای او
بلوچستان رولر سپورٹ پروگرام اور سماجی کارکن ہیں. بہت سارے اچھے آئیڈیاز ہمارے ساتھ شیئر کیے. قدرمنو کتن کو مولانا امیر زمان بخاری صاحب سابق وفاقی وزیر جمعیت علماء اسلام سره تعلق مجھ سره پر اسٹوڈیو کی ناست مجھ خبریت طریقو د بلوچستان په حواله د دې بعد مجھ د پیپلز پارټي جنرال سیکرټري سره هم رابطه کو دغه سم دا پوښتنه کوو چې د پیپلز پارټي په پاکستان کې خو ډیر متحرک هم دی, بلوچستان کې ډیر کار هم کوي په پاکستان کې, خو په بلوچستان کې پیپلز پارټي نوم نسته او د خاص نه داسې کارکردګي نه پرفارمنس ته د دې وجوهات چې په دې اکله نور خبرې اترې هم کو قدرمنو کتونکو ته به موږ په پروګرام کې به شامل یاست. به دا پروګرام تر اخره ګورئ. په دې کې ډېر زیات د بلوچستان په حواله معلومات سته. یو وړوکی دمه اخلو د دمې وروسته به بیا راځو. قدرمنو کتونکو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکله ستاسو کوربه ډاکټر سجاد بخاري ستاسو په درانه حضور ستاسو په درانه خدمت کې حاضر. قدرمنو کتونکو دا ټایم موږ سره دی اقبال شاہ صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان. اقبال شاہ صاحب بہت شکریہ. بہت مہربانی. اقبال شاہ صاحب بتائیے گا, ایک طرف بلوچستان کے سرکاری ملازمین سراپا احتجاج, گرینڈ الائنس بنی, اس کے بعد جو ہے عدالت نے ایک فیصلہ صادر کیا اور بڑا اہم اچھا فیصلہ کہ عوام کو تکلیف نہ ہو اور حکومت جو ہے ملازمین کا مسئلہ حل کرے. جواب بھی مانگ لیا گیا ہے. آج بھی بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے. کچھ سینیٹر صاحبان کو میں نے زحمت دی لیکن انہوں نے شاید پروگرام میں آنا گوارا نہیں کیا کہ ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں, ہم پلان کر رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ ملازمین آیا دن سراپا احتجاج ہیں, ذمہ دار ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں, بجلی کی بندش بھی جاری ہے, عارضی ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. ایک تو اس کا بتائیں کہ بلوچستان کس طرف جا رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اتنی غیر فعال کیوں ہے بلوچستان میں؟ بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ آپ نے دو سوال کر دیے, ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور آپ نے دوسرا جو ملازمین کے حوالے سے. اس وقت میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب, بلکہ باشعور طبقہ سمجھتا ہے کہ آپ نے تو صرف ایک مخصوص ملازمین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس وقت پورا ملک میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے بہت ہی بری طریقے سے بے روزگاری, مہنگائی, بے روزگاری, امن و امان کے حوالے سے جس قسم کے حالات کا شکار ہے, پورا ملک سر آتا ہے احتجاج ہے. لیکن چونکہ آپ نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی ہے تو میں بلوچستان کے حوالے سے بات کروں گا کہ بلوچستان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 15 دنوں سے, شاید 15 دنوں سے, میں پرانی بات نہیں کروں گا کہ مختلف ادارے احتجاج کرتے رہے یا ان کے ملازمین, لیکن 15 دنوں سے پورے بلوچستان کے تمام وہ سرکاری محکمے جس میں آپ ہیلتھ, ایجوکیشن, ہیلتھ اور جتنے ادارے آپ سیکٹریٹ کے تمام کہ ایک قسم کی وہاں تالہ بندی تھی. اور لیکن میں حیران ہوں کہ یہاں کی جو صوبائی حکومت, جان صاحب کی حکومت ہے, ان کے کانوں پہ جون تک نہیں دیں گی. اگر جس طرح کل ہائی کورٹ نے جس طرح فیصلہ کیا اور انہوں نے دونوں فریقوں کو بلایا, ملازمین کو بھی بلایا اور سرکار کو بھی بلایا, تو اگر یہ اقدام یہ خود بھی کر لیتے, کیونکہ کرنا تو انہوں نے ہے آلریڈی, یہ وفاق میں حکومت, وفاقی حکومت کے ساتھ جو ہے الائز ہیں, تو اگر وفاق نے ایک فیصلہ کیا ہے تو ان کو بھی وہ ماننا پڑے گا. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ جان صاحب نے ایک بہانہ کیا, میں سمجھتا ہوں انہوں نے کہا جی اگر میں ملازمین کی تنخواہ بڑھاؤں گا تو 10 سے 15 ارب روپے کا فرق پڑے گا, جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور ایک دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہم نے جو وہ آئیڈیا کیا 40 سے 50 ارب روپیہ ہر سال لیپس ہو کے وفاق کے پاس واپس جاتے ہیں. اس میں ہم بات کر چکے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. نہ بھی کرتے تو وہ انہی سرکاری جو ہے نا, سرکاری ملازم میں سمجھتا ہوں بہت مظلوم طبقہ ہوتا ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ طبقہ ہوتا ہے. سرکاری میں یہ تو نہیں ہے کہ سارے 17 گریڈ یا اباؤٹ 17 گریڈ ہوتے ہیں, اس میں لوور کلاس بھی ہوتی ہے, گریڈ 1. آپ یقین کریں میری رہائش جس علاقے میں ہے, بلوچستان یونیورسٹی کے علاقے میں ہے, تو وہاں بھی مختلف ملازمین رہتے ہیں. چھوٹے ملازم آپ یقین کریں, مجھے خدا کی قسم بڑا وہ تعجب تو نہیں, مجھے بڑی شرم محسوس ہوا ہے کہ یہ غریب ملازمین کے کوارٹروں سے چھوٹے چھوٹے بچے ڈیلی گھروں میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ رات کا بچا ہوا کھانا ہے, رات کی بچی ہوئی روٹی ہے. یہ میں سرکاری ملازمین کی آپ کو بات کر رہا ہوں. صحیح. تو حیرانگی مجھے اس پہ ہوتی تھی, لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری لوگ نہیں تھے, جو الیکشن پہ نہیں آئے, یہ سلیکٹڈ لوگ تھے, اور سلیکٹڈ لوگ جو ہے نا وہ سیاسی نہیں ہوتے. ویسے اقبال شاہ صاحب, اقبال شاہ صاحب یہاں میں آپ کو ایک جگہ روکوں گا.
ویسے باپ کے ساتھ تو آپ کی بڑی آج کل دوستی بھی ہے, آپ لوگوں کا جو ہے اپوزیشن لیڈر منتخب کر دیا, اور میں نام نہیں لینا چاہوں گا, نام لیے بغیر آپ کو بتاؤں گا. میں ادھر تھوڑا اختلاف کروں گا آپ سے, تھوڑا سا اختلاف کروں گا آپ سے, کیونکہ ہم بلوچستان کے رہنے والے ہیں اور یہ بات منتخب یا سلیکٹ ہوئی ہے بلوچستان سے. آپ کچھ جو آپ سینیٹر کی بات کر رہے ہوں گے, جو سینیٹر دلاور خان گروپ کے آئے, وہ تقریباً وہ جو ہے نا وہ آزاد منتخب ہوئے تھے, اور شاید انہوں نے باپ کے ساتھ الائنس کیا ہوا ہے وفات پہ, وہ باپ میں باضابطہ شامل نہیں ہے. صحیح. ویسے آزاد رہ سکتا ہے کوئی سینیٹر, یا پاکستان میں کوئی پارلیمنٹیرین یا ایم این اے جو ہے وہ آزاد رہ سکتا ہے؟ کیا آزاد رہ سکتا ہے, آزاد بینچوں پر بیٹھ سکتا ہے؟ بہت ہیں, آپ پنجاب میں بہت سی مثالیں ہیں, آپ کے پی کے میں بہت سی مثالیں ہیں آزاد, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے الائنس کیا ہوا ہے مختلف پارٹیوں کے ساتھ. تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا ہے, باپ کے ساتھ کیا ہوا ہے, نون کے ساتھ کیا ہوا ہے. یار محمد رین صاحب تھے وہ جو آزاد بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ اپوزیشن واحد لیڈر تھے بلوچستان میں, تو ایک یہ تاریخ رہی ہے. اچھا بتائیے گا پیپلز پارٹی کی فعالیت کے حوالے سے اقبال شاہ صاحب. میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب, بلوچستان کا آپ کا بھی تعلق میں سمجھتا ہوں بلوچستان سے ہے. آپ نے بلوچستان کی سیاست, بلوچستان جو اپنے معروضی حالات سے مختلف اس پہ مشتمل ایک سیاسی حوالے سے خطہ ہے. یہاں مذہبی بنیادوں پہ بھی سیاست ہے, کچھ ہمارے جو پشتون ایریا ہے وہاں قومیتی سیاست اور مذہبی سیاست کا جو ہے نا تھوڑا رجحان زیادہ ہے. پھر اس کے علاوہ ایک بیلٹ ہے جو مخصوص سرداروں اور نوابوں کا اپنا, وہ نواب سردار جس پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور وہ اس پارٹی کا شمار ہوتا ہے. بلوچستان میں مخصوص بیلٹ اگر سیاسی حوالے سے میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہمارا بیلا ڈسٹرکٹ ہے, ہمارا نصیر آباد ڈویژن ہے, اور ہمارا کوئٹہ ڈویژن. یہ ایسے علاقے ہیں جہاں سیاست میں لوگ الیکشن لڑتے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کے الیکشن لڑتے ہیں. تو ان علاقوں میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی جیسی دوسری پارٹی ہیں یہاں کے, اور جو قوم پرستی کے حوالے سے سیاست کرتی ہیں یا مذہب کے حوالے سے سیاست, مذہب کے نام سے سیاست کرتی ہیں, انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ان کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ رہتا ہے. صحیح. یہ الگ بات ہے کہ پچھلے الیکشن کو اگر آپ شمار کریں گے, وہ آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں, باشعور ہیں, یا پاکستان کے عوام باشعور ہے, وہ ان کو پتہ ہے کہ پچھلا کیسا الیکشن ہوا, ایک سلیکٹڈ الیکشن تھا, اور ہمیں نہیں چھوڑا گیا. وہ وجوہات بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیوں نہیں ہمیں چھوڑا گیا. بہت شکریہ. جو ہے نا یہاں سے نہیں لینی چاہیے. بہت شکریہ. آج بھی آپ یقین کریں, ہمارے وہ الیکشن میں ہمارے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ, ہمارے نصیر آباد کا ایم این اے کینڈیڈیٹ 35-40 ہزار ووٹ لے کے ہار رہا ہے. ہمارا بیلا کا کینڈیڈیٹ آپ اسی طرح دیکھ لو. ہمارے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں ہم نے ووٹ پورے بیک ٹو نیک لیے, لیکن ہم نے سیٹ کی پوزیشن نہیں چھوڑی گئی. صحیح. بہت شکریہ آپ کا اقبال شاہ صاحب, جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان. او اقبال شاہ صاحب پخپله د کوټې شهر سه د صوبایي اسمبلی د پاره دی امیدوار هم د پاکستان پیپلز پارټي څخه خو خیر ده نه وګټل. مولانا صاحب افسوس هي, مطلب یو بل باندې بلیم گیم خوستا, یو بل باندې مول الزامات هم لګو, آخر به دا بلوچستان د پاره خبرې اترې ډیر کیږي او بلوچستان معذرت سه هر ځای بلوچستان نوم کیش سي. یعنی په کیبنٹ کې موږ وګورو, موږ به بلوچستان د پاره دا کو, عمران خان صاحب راپورته سو سب سے پہلے بلوچستان څخه به موږ کار شروع کوو, خو هغه بلوچستان دی, هغه کوټې شهر دی, هغه روډونه دي, هغه کیسې دي. نو بلوچستان عوام به چاته ګوري؟ قوم پرستان, مذهبي ګوند, مین سټریم پولیټیشنز ګرد آزما وکړل, خو دغه یو باپ پاته و, د باپ دا حال دی. مولانا صاحب سرکما د پوستا د مذهبي ګوند یا د جمعیت العلماء اسلام د ټولو غدر ته د قوم پرست پارټیانو غا مین سټریم پولیټیکل پارټیانو غا نون لیگ غا ټولو جمعیت العلماء اسلام ته ګورنمنت نه دی ورکول شوی. جمعیت العلماء اسلام په مخلوط حکومت کې حصہ جوړ شوی دی, لیکن جمعیت العلماء اسلام ته باقاعده حکومت حواله شوی نه دی. صحیح. که جمعیت العلماء اسلام ته حکومت حواله شي, بیا زه تا ته دا شورټي درکوم پر دې میز باندې چې انشاءالله د بلوچستان تقدیر به بدله شي, حالات به بدله شي. صحیح. ولې د هغه وجه دا ده چې زه تا ته دا یو خبره کوم, ته بلوچستان کې لاړ شه وګرځه, ته تللی یې, بالکل تا علاقه کې تللی, د بلوچستان کې تللی دی. په بلوچستان کې له 4 کاله تر شوي دي, په 4 کاله کې دننه که یو نوې ضلع جوړه شوې ده, دا به هم جمعیت العلماء اسلام جوړه کړې وي, که بیا بل چا ورسره جوړه کړې ده هغه به په دغه ضد جوړه کړې وي, په دغه بنیاد به جوړه کړې وي, او که هلته یو ترقیاتي کار شوی وي هم دا به جمعیت العلماء اسلام کړی وي, یعنی په دا مخلوط حکومت کې به کړی وي. لیکن زه اصل خبره تا ته یو بنیادي خبره درته کوم. بنیادي خبره دا ده چې که تېره ورځ تا یادېده چې فیض صاحب چې زموږ د سپریم کورټ چیف جسټس هم دی, دغه دی جج دی, هغه یو خبره کړې وله, زه د هغې خبرې تایید کول غواړم. زما غرض دا جسټس قاضي صاحب
قاضي صاحب دا خبره کړې وه چې که یو ور په عدلیه کې دا خبره ضروري ده چې په آیین باندې به عمل درآمد کړي بیا دا رنګه په دا تمام شیانو کې دا خبره لازمي ده چې په آیین باندې عمل درآمد وشي نو دلته که د سن 1973 په آیین باندې عمل درآمد وشي سرجي نو په دغه کې به ډېر مسئلې چې دا به زموږ منورہ بلوچ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا مولانا صاحب کی گفتگو ختم ہوتی تو میں آپ کی طرف آتا ہوں جی مولانا زموږ به ډېر مسئلې چې دا به حل شي د دې کوم مسئلې به حل شي ګوره اوله مسله به زموږ دا حل شي چې هغه څوک چې کم څوک د 62-63 په ضد کې دي هغه خلک به په اقتدار کې نه راځي نن ستا په اقتدار کې بېدبي مابګرد هغه خلک ناست مثلا خو دغه پیښه آرټیکل 62-63 دا ګر خلک هلته ناست دي په دا کې دومره دا ده چې لوټه سیسټم چې دی دا به ختم شي نن ته ما ته وویل ستا په مرکزي کابینه کې 18 کسان هغه کسان ناست دي چې هغه غیر منتخب دي یعنې دوی ته چا ووټ نه دی ورکړی دغسې له روډه یې راکش کړل هلته یې مشیر جوړ کړی دی بیا پلاده جوړ کړی دی بیا پلاده دا خو تیر حکومتو هم جوړول زه خو خبره درته کوم خو دا خو مسله ده خو دغه کار چا جوړ کړی غلط کار دا رنګه ستا په دغه مرکزي کابینه کې دننه 12 کسان چې دي هغه کسان ناست دي چې د مشرف په حکومت کې دوی وزیران ولا نو هم که په آیین عمل وشي هم به لوټه سیسټم ختم شي معامله به ټیک شي او هم به باقاعده طور چې کوم عمل پر کوم ځای دی هغه به پر هغه ځای باندې ټیک ټاک روان شي هر اداره به پر خپل ځای باندې کار کوي جګړه او تاوان او سلسله دا به ګرده ختم شي په د عمل کو په صوبه کې به صحیح کار شي دا به روان شي ډېره مهرباني صحیح نو دا راته وشیه چې مولانا صاحب دا خبرې خو وسولې مخته به چیش کوو را روان وخت لپاره څه پلانینګ دی مشوره راکړه تاسو مشوره راکړه را روان د وخت لپاره خو سبا مجلس دا دی چې د پی ډي ایم یو تحریک دی په دې ملک کې دننه روان دی الله دا وکړي چې دا تحریک کامیاب شي که دا تحریک سو کامیابه جی د پی ډي ایم به د پاکستان پر عوامو باندې ډېر غټ احسان مولانا صاحب او که چیرې دا تحریک ناکام شو مولانا صاحب ناروغي که موږ وګورو د بہرحال موږ د منورہ صاحبہ سره خبر وکړو منورہ بلوچ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا منورہ بلوچ صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے منورہ بلوچ صاحبہ گلوں کا انبار ہے شکووں کا انبار ہے بلوچستان بڑا بیزار ہے بڑی حالات خراب ہیں بلوچستان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے بلوچستان کا نعرہ لگانے والی پاکستان تحریک انصاف جس نے کہا ہر منصوبے کا آغاز بلوچستان سے ہوگا آج سرکاری ملازمین کو پیسے دینے کے لیے نہیں ہے اور ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے یہ کس طرح کی بلوچستان کی پرائرٹی ہے یہ آپ کی ترجیحات ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہم نے اس دھرنے کی حمایت کی جیسے کہ ہمارے پارلیمانی لیڈر سردار محمد صاحب مولانا صاحب منورہ صاحبہ میں معذرت چاہوں گا آپ کی آواز ہم تک پراپر پہنچ نہیں رہی ہے ہم پھر اگلے پروگرام میں آپ کو مدعو کریں گے آپ سے وقت بھی لیں گے مولانا صاحب دا پی ډي ایم به څنګه مخته ځي مولانا صاحب ناروغي که موږ خبر وکړو هغه فلحال بیمار دی خدای دې صحت ورکړه خدای دې شفایا ورکړه موږ د ټولو دپاره هم د مریم دپاره اوس برابر دی اے این پي ته لاړه پیپلز پارټۍ ته لاړه خو پاتې سوې ته ستاسو جے یو آی پی ایم ایل این پاتې سو او یو دوه داسې سیاسي پارټیان سته کني د ټولو غي یو ممبران دي تاسو به چش کوئ مطلب دا خو د پی ډي ایم او پیپلز پارټۍ او موږ سټریټ پاور هم لرو دا پیپلز پارټۍ ولې دی چم دسه وکړه پښتو کې مثال د ډاکټر صاحب دوی ابا که پر نفس دی خو د دې بس نو جمعیت علماء اسلام انشاءالله کافي دی که د الله رضا وه خو د مخ هم تاسو د دې هغه مظاهره کړې کردار جمعیت علماء اسلام ادا کړی دی د دې بعد بیا هم ادا کوي او پیپلز پارټۍ او نیشنل پارټۍ چې مخکې کوم کردار تاسو په پیپلز پارټۍ باندې اعتماد دا به اوس هم هغه تاسو اعتماد ولې په وکړئ تی خو د ماضي نه هغه ماضي کې ډسه هوا بیا ته څنګه اعتماد په وکړئ په پیپلز پارټۍ سر دا خو مجبوري ده په عمل کې په سیاسي قوتونو را یوځای کوي یو عمل یو سلسله ده دا به سره یوځای دا چا وکړي دا چم پیپلز پارټۍ باندې چا وکړي دا چم نو پیپلز پارټۍ باندې هغه خلکو کې چې کوم چا اراده ورته دی کوي کوم چا د نیکۍ ورته اراده وه هغو خلکو دا چل په وکړه دا د نیکۍ کار هغوی د لاسه دا د هغوی د لاسه وسولې دا سلسله وسوله نو تی دې څه ولې خوابدي یاست نو پیپلز پارټۍ څه ولې خوابدي یاست شاه صاحب خو مخ خو دوی دي یعنې ټارګټ خو دوی دي مخامخ خو دوی دي دال په شکل خو دوی ولاړ دي دوی له مخه ایسته شي نو دوی ته مخه ایسته شي بیا خو بخیر شي معامله خو دا خو تاوان دا جوړ دی په د عمل کې دال بل څوک وي شاته بل څوک وي
نو د دې دا دا جوړ اوس عمران خان دی عمران خان چې دا ډال دی شاته ګورمنټ خپل څوک نو چلوي خواجه آصف خو چغې ویلې بغارې ویلې چې بهی په زرداري بروسه مه کوئ تی بیا لاړاست دغسې بروسه موږ خو بروسه یا سره یو بروسه ده یو د حالاتو د سیاسي ماحول مجبوري ده د هغه په بنیاد باندې موږ دا فیصله وکړه چې دا خلک سره یو ځای کړو سره متحد کړو یا مولانا صاحب دا یو شی خو راوشه دا پی ډي ایم سره پیپلز پارټي ولې دا چم وکړي وجه چې اسلام آباد سیټ د وجې دا چم وکړي یا د اپوزیشن لیډر لپاره دا چم اسلام آباد وکړي سیټ چې په کومه ورځ باندې کامیاب سو خلکو و پی ډي ایم والو ته مبارکیانې ورکولې چې تاسو د مبارک سي تاسو د اسلام آباد سیټ د ګیلاني چې دی دا د سیلټ سیټ تاسو وګاټئ ټیک شو ما ورته دا خبره پیشنګوی ما ورته وکړه ما دا خبره چې د چیرمن اوټ کړي دغه شپږ اوټ چې دا به هلته بیا رجکټ کړي دلته چې دا اوټ رجکټ شوی دی دا پیپلز پارټي خوشحاله کړه مولانا صاحب هلته به بیا یو کوچنی غوندې چې دی هغه وایي پریډکشن خو وکړه یعنې 75 کې به څوک وګټي پریډکشن وکړه دغه خپل ایکسپیرینس تجربه دسکا الیکشن یاره خو مخکې چا ګټلی وه مخکې خو چا ګټلې نه وه دا سر ګټلې وه چې کوم چا افسران اغوا کول کوم خلکو پرزیدنټ افسران اغوا کول ډېر حده پورې خلک وایي چې ګټلې دا سلسله یې کوله نو معلومه ده چې د هغو شکست په برخه وایي نو دا پلا به چې نو دا پلا خو انشاءالله دا عمل ښکاره دی چې زموږ خو امید دا دی چې په ډسکه کې به پیمل ام چې دی دا به انشاءالله ګټي او تحریک انصاف چې دی دا به پاتې کېږي دا سلسله به لیکن په دغه حواله باید د ډسکې په حواله تحریک انصاف به ومني موږ د الکشن کمیشن هم شکریه ادا کوو چې هغه په دغه کې ښه کردار ادا کړي اچھا الیکشن کمیشن دا پلا ته یې ویني چې مطلب لږ غیر جانبداره معلومیږي تاسو ته سر غیر جانبداري مې په دغه ځای کې ثابتېږي چې څه وخت کې دوی د عمران خان دا د بهر پینډنګ وال کیس دی دا په صحیح طریقه ډیل کړي او دا راووځي او دا باقاعده طور باندې پر دغه دوی باندې فیصله زر تر زره صادره کړي بیا به انشاءالله زه دا درته وایم چې د الکشن کمیشن به یو کردار جوړېږي ډېره مننه ستا ډېره مننه او ډېر زموږ قدرمن او دروند میلمه مولانا امیر زمان بخاري صاحب سابق وفاقي وزیر موږ سره په اسټوډیو کې ناست او موږ ته وخت راکړئ خپل ګټور وخت یې موږ ته راکړئ قدرمنو کتونکو تر بل پروګرام پورې خپل کوربه ډاکټر سجاد بخاري ته راکړئ اجازه د خدای په امان